ابتدا کې د دنیا کې مخکې چې دی نو کفري طاقتونه ډېر غافل ودا سره ډېر زور شور سره تېر شوي نصرانیان یو وخت کې راغلي دلته عیسایان کرسچین او هغې په دې سوچ راغلل چې دلته موږ څه کوو روزګار شروع کړو او د مسلمانو په منځ کې یې ډېره ښه کړه چې موږ روزګار کړو دوی وله ځای ورکړو ټیک ته روزګار کوي وخت یې رضا سره سره هغې خپل د خپل نصرانیت پرچار شروع کړو او د مسلمانانو د هغې بېعزتي بېادبي او د هغې چې دی نو ډېر مختلف تدشونه شروع کړل د هغې د هلاکت دپاره وخت تېرېده نصرانیانو د خپل نصرانیت دپاره یو نصراني ملا راغوښتو د هغې پنډت و هغه چې کله راغی نو هندوستان کې هغه اول بیان وکړو او د هندوانو چې کوم کتاب و وید په هغې زبردست اعتراضات وکړل او هغې وله کاذب او دروغجن ثابت کړل او هغې باندې ډېر عجیبه عجیبه اعتراضات وکړل او په سباله باندې بیا د سیکانو چې کوم مذهبي تهوار و او د هغې چې کوم ترتیب په هغې اعتراضات وکړل او اواز به یې کړو څوک چې مقابلې ته روځي او په درېیم ورځ په اسلام باندې اعتراضات وکړل او خپل نصرانیت یې څه کړو ثابتو په درېیمه ورځ اسلام باندې اعتراضات او په صورت فاتحې باندې 3000 اعتراضات وکړل څومره 3000 اعتراض سره په صورت فاتحې باندې دغه هندوستان کې یو عالم و دغه نوم رحمت الله کیرانی رحمت الله علیه هغه خبر شو هغه وی ښه مناظره کېښودې شوه او عیسایانو وی چې مونږ دا مولي صاحب راغوښتی زمونږ د خپل نه دا به نصرانیت ثابت کړي دا ټول دینونه باطل کړي مونږ به اعلان وکړو دا خلک به څه کړو بس که چا منله ښه ده او که چا نه منله بس اخوا به یې کړو رحمت الله کیران رحمت الله علیه چې دی نو ټیم متعین شو هغه هم وروته دې هم وروته دنیا ولاړه مناظره وشوه رحمت الله کیران رحمت الله علیه الله غالب کو هغې څه کړو مغلوب کو او هغه چې دی نو بس سیټ شو نصرانیانو آواز وکړو وایي دا دواړه څه کې پانسي کې رحمت الله کیران خو ځکه پانسي کې چې خو د هغې دین یې باطل کړ او دا بل ځکه پانسي کې چې په هغه باندې هغې ډېرې خرچې کړې وې او میدان یې څه کړ ولړو ناپنډت خو خپلو کسانو سیټ څه کړو رحمت الله کیران رحمت الله علیه چې و دې دغه ځای بلوچستان ته راغی هندوستان نه بیا د بلوچستان نه لاړ افغانستان ته د افغانستان نه بیا لاړ مدینې منورې ته مکې معظمې ته حاجي امداد الله مهاجر مدري یا مهاجر مکی رحمت الله علیه سره هلته هغه خپله ترتیب برابر کړو لاړ دې ځای او چې کوم د هغې پنډت و نو هغه د هغه ځای نه لاړ چېرته ترکي ته او هلته هغه پنډت زور شور شروع کړو چې ټول دینونه باطل دي او دین نصرانیت دا ټیک دین دی او دا نور باطل دی او دا بلا اعتراضات یې وکړل او ټول ورته چې دی نو خلک یې بلوا کړل دا چې کوم سلطان حمید الله او حمید الدین هغه مکې ته سوال جواب وکړو او دغه دوران کې رحمت الله کیران رحمت الله علیه مکې ته ورسېدو مکی صاحب سره دی ناست دی کې سوال جواب راغی چې دا شانتې یو پنډت چې دلته په دین اسلام اعتراضات کوي او ډېر زور سره شروع دی دا ورته ویې ښه وزیر رحمت الله کیران دغه ځای نه ورولېږه هغه ځای څنګه ورسېد ډېر متعین شو رحمت الله کیران رحمت الله علیه باچا ته ویې چې داسې چل به وکړي چې ما نوم به ورته نه هلې او صرف ټیم ورسره کېده دا یې ډېره ښه په دې زرګونه ولي وایي ناست دی حل من مبارز مقابله کوونکی څوک شته چې مناظره را سره وکړي دا خبرې طریقې به دې غلې غوټه کې وروتې دی رحمت الله کیران چې دې لیدلې دی بس په ګېډه درد راغی وایي چې یاره زما په ګېډه لږ درد دی د سیند غاړه وه د هغې په خوا کې واشروم و هغې ته کوش و هم د هغه ځای نه خودکشي وکړه ځان یې څه کړ هغې کې ځان مردار شو الله مردار او رحمت الله کیران رحمت الله علیه آواز بلند کړ چې اسلام زنده باد مسلمان زنده باد دین اسلام زنده باد شی څه که په چپو کې چپه کړ